له ولا ند له ولا جدال له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشاعر ليس الجمال بأثواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والأدب ليس اليتيم مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب زما عزت مند مشران و کشران ستاسو وړاندې ما د قرآن مجید د آیاتونو مبارکونو یو آیات تلاوت کو او بیا مې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکونو یو احادیث وړاندې کو الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي ذالک اسم اشاره راوړي او دی قرآن مجید ته په دې سره اشاره کوي چې دا کتاب په دې کې هیڅ شک شبهه نشته ځکه که چېرته دې له پکار دا وه چې دا اسم اشاره دا یو د بعید راوړه پکار دا وه چې حاضر راوړی وی خو دا د دې قرآن مجید هغه عظمت ته اشاره کوي چې ګوره دا ډېر غټې مرتبې والا دی او د دې مرتبه ډېره لوی ده د دې وجې نه دې له اسم اشاره د بعید راوړي او بیا په قرآن مجید کې فرمایي چې لا ریب فیه نو که چېرته ته اوس وګورې چې قرآن مجید کې یوازې شک شبه وې نو بیا به الله رب العزت داسې دا عبارت نه ذکر کولی بیا به لا فیها ریبون ویلی وی چې په دې کې هېڅ شک شبه نشته دی خو قرآن مجید دا د هغه عظمت والا کتاب دی علم معانی مختصر والا په دې کې فرمایي چې په دې کې دا ضمیر د دې وجې نه د ریب دا ضمیر د دې وجې نه مؤخر شوی دی چې قرآن مجید د تورات او د انجیل او د زبور چې څومره کتابونه دي څومره صحیفې دي د هغې براعت هم بیانوي او قرآن مجید په خپله باندې هم بری کېږي په دې سره د دې وجې نه دا ضمیر وروسته ذکر کړه د کتاب مقدم ذکر کولو پکار ځکه چې قرآن مجید کې خو شک شبهه نشته قرآن مجید دا داسې معزز کتاب دی او داسې یو مرتبې والا کتاب دی چې د مخکینو کتابونو چې څومره کتابونه دي تورات انجیل زبور او څومره صحیفې د ابراهیم علیه السلام دي د نورو پیغمبرانو دي د هغې ټولو براعت په دې سره بیانېږي چې ګوره قرآن مجید کې هم شک شبهه نشته او چې څومره کتابونه مخکیني نازل شوي دي نو په هغې کتابونو کې هم شک شبهه نشته بل زما عزتمندو قرآن مجید دنیا ته راتلل او په دنیا کې د هغې تعلیمات خورېدل دا ډېر زیات په مشکل او په مشقت سره شوي دي ځکه که موږ او تاسو وګورو د عربو دغه زمانه ده دغه دور دی د نبي علیه السلام نه مخکې چې قرآن مجید پکې نشته دی هغه خلک دي چې هغه خپلې لوڼه به ژوندۍ ښخولې هغې به بدکاریانې کولې په مخ د ځمکه باندې چې څومره ظلم او ستم و هغه په هغه ځمکه باندې خور و خو چې کله قرآن مجید راغی دنیا ته او د قرآن مجید دا څومره احکامات د نبي علیه السلام سنت مبارک طریقې د هغې سره شاملات شولې نن وګوره په دنیا کې هر طرف ته ماحول دا رسېدی د دین او د نور او درناوي ځکه زما عزتمندو دغه داسې دور او داسې زمانه وه چې یو سړي به دا به د خپلې خیمې نه خپې بهر کړي او داسې به اواز وکړي څوک شته چې زما دا خپې راټولې کړي وایي بل به د بهر نه په توره به دې ووهلې دندې به ورګزار کړي چې څوک شته دی چې ستا زما نه تپوس وکړي داسې خلک تېر شوي دي هغې به شراب د یو بل په کوپړو کې څښل د هغې غونډو یو توره او ډال دا د هغې نښه او نشان او چې څومره بدکاریانې او بدعملیانې په مخ د ځمکه باندې دغه خلکو به دا کولې خو
خو چې کله زما عزتمندو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی او په هغه باندې کتاب نازل شو چې هغه قرآن مجید دی، نن په هر کور کې په هر تاخ کې دا پروت دی زما عزتمندو. خو زما عزتمندو قرآن مجید چې کله راغی نو دغه خلک دي اوله ته الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي اولئک کالانعام، دا خلک دا زناور دي او زناور په څه باندې دي چې خپل نونه ژوندۍ خښوي. او د دې نه پسې وروسته څه فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، وایي دا هغه خلک دي چې د زناورو نه هم ور بدتر دي. زناورو کې خو دا شعور شته چې خپل بچی رالي او دا ژوندۍ نه خښوي، خو دا داسې خلک دي چې قرآن مجید د هغې تذکیره کوي چې ګورې دا دغه خلک دي چې دا د زناورو نه هم بدتر دي، خپل نونه دا ژوندۍ خښوي. د دغه زمانې د دغه دور دا طریقه وه د چا چې به لور وشو هغه ښځې ته به ډېره رټنه ورکړې کېدله، او چې د چا به زوی وشو د هغې به ډېر زیات قدر او احترام کېدلو. نو دغه لور به بیا راغېستېدله او ژوندۍ به یې ښخوله. یوه د دیو دغه طریقه وه، یو د دیو دا طریقه وه کله چې به زنانه حامله شوله نو را به وستله په کوهي باندې به وردوله د پاسه. کله چې به د هغې ماشوم پیدا شو نو هغې ته به انعامات ورکړه، او چې کله به د هغې لور پیدا شوله نو دا به کوهي ته کته وغورځوله. زما عزتمندو دا دغه دور او طریقه وه. خو چې کله قرآن مجید راځي نو دا د هر یو کس شک شبه دا هر څه ختموي، او ستا چې څومره دیني مسایل دي دا د قرآن مجید مطابق دا حل دي. قرآن مجید کې د دې حل شته دی، خو که ما تا لږ دا قرآن مجید راواخیستې ده او په دې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو، دا مونږ زده کړو او په دې باندې مونږ او تاسو خپل ځان پوهه کړو، نو مونږ ته به پته ولګېږي چې قرآن مجید کې د هرې مسلې حل شته دی. ځکه زما عزتمندو هغه فرشته چې هغې دنیا ته او د دنیا کې چې د الله رب العزت کوم پیغمبران رالېږلي دي هغو چې کومې فرشتې کتابونه راوړي دي صحیفې راوړي دي هغه فرشتې ته په خپل ایمان کې شک پیدا شو. الله رب العزت په دنیا کې خو دې په ټولو فرشتو باندې ما ته دومره افضلیت او مقام راکړو چې زما دنیا ته وحی د قرآن مجید لوم، د تورات لوم، د زبور لوم، د انجیل لوم. خو الله رب العزت په آخر کې به زه ایمان سره مرم او که نه ما ته به د ایمان نه بغیر مرګ راځي. خو زما عزتمندو دا ټول کتابونه چې دا راوړي نو دوی ته په دې خپل ایمان کې شک شبه راځي، خو چې کله دا فرشته زما عزتمندو قرآن مجید راوړي نو دې فرشتې هغه شک شبه ختمېږي. ځکه الله ته په قرآن مجید کې فرمایي انه لقول رسول کریم په آخر سپاره کې زما عزتمندو وایي دا قول دا د رسول کریم دی. دلته کې د رسول نه مراد دا هغه فرشته ده چې کومه دنیا ته وحی راوړي، دې نه رسول نه مراد. دلته کې د رسول نه مراد استازی دی، او الله رب العزت به دا فرشته استازی رالیږله دغه پیغمبرانو ته به دې وحی راوړه. نو زما عزتمندو په دې کې دا تنوین د تعظیم دپاره راځي. ګورې فرشته یي ستا تذکره وشوله چې ته به د ایمان سره مرې، تسکین دې د زړه وشو، خو ګورې دا تنوین په دې کې د تعظیم دپاره راغلی. ګورې عظمت والا هم یي، ځکه نورې چې څومره فرشتې په هغې باندې تا ته څه عظمت حاصل دی. نو زما عزتمندو د جبرائیل علیه السلام تسلي دا وشوله. دا قرآن مجید هغه کتاب دی که مو تا راواخېسته په دې کې د هرې مسلې حل مو تا ته موجود دی. ځکه زما عزتمندو بلال رضی الله تعالی عنه دله چې کله عذاب ورکړی کېده او په دنیا کې دا په سکروټو باندې پرېوته، وایي د دې دا بدن دا دومره بدبوی شو چې ده بې شروع کړو. نو زما عزتمندو د احد اواز به کوو چې نبي علیه السلام باندې دا اواز ولګېد. نبي علیه السلام ورته دعا وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه فرمایي چې له دغه ورځې نه پس که ماله به دیو هر څنګه عذاب راکوو زما زه به دې خبرېدلم هم پروت به په سکروټو باندې ومه، په اور په لمبو به پروت وم، خو وایي زه دې نه نه ومه خبر، په شګو به پروت وم، په ما به تړه راوله شوې وه، ما به ځان نه شه درې کولی، خو ما ته به پته نه لګېدله. زما عزتمندو دا قرآن مجید دا انسان د عبدیت او د جاهلتوب نه رالي یو عظمت والا مقام ته رسوي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين. وایي په دې قوم سره په دې کتاب سره قومونه دا اوچتېږي، او داسې قومونه چې قرآن مجید په خپل طرز زندګۍ کې نه راولي نو دا ذلت طرف ته روان دي، او دا دې کمتیا طرف ته روان دي، یعنې دا نقصان طرف ته روان دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا په یو غر باندې روان دی، د ده سره خپل فوج ورسره دی،
خپل پوج ته راوګرځېد بېرته او ټولو ته دا حکم وکړئ تاسو دا څومره لښکر چې را روان دي دا ورته د شام د لښکر نه ورته اوازونه کېږي امیر مؤمنین روان شه سره غرمه ده څاروي وږي تږي دي مونږ په خپله باندې وږي تږي یو سفر ډېر زیات دی او دا خو وادي ده په دې وادي کې څه میلاوېږي نه امیر مؤمنین روان شه خو هغه چې کله بېرته راواپس شه خلکو ته خطاب وکړو وایي زه هغه کس ومه چې ما به دې وادۍ ته اوښان راوستېدل د څرولو دپاره نو هغه به زما نه بېرته وتښتېدل نو ما ته مې خپل والد صاحب ویلي وو چې ای عمره ستا نه به په معاشره کې یو غټ سړی څنګه جوړ شي ته اوښان نشي څرولی ستا نه بېرته راتښتي نو ستا نه په معاشره کې یو غټ شخصیت څنګه جوړ شي چې ستا نوم یادېږي نو زما عزتمند عمر رضی الله تعالی عنه دې خلکو ته وفرمایل وایي دا هغه کتاب دی دا قرآن مجید چې کله ما ایمان راوړ د قرآن مجید احکامات دا ما په خپل طرز زندګۍ کې راوستېدل د نبي علیه السلام سنت مبارک طریقې دا ما په خپل طرز زندګۍ کې راوستېدلې نن دا څومره پوځ او دا څومره لښکر چې را روان دی دا د عمر د انډر د لاندې را روان دی نن د عمر صاحب تاریخ ژوندی دی دا تاریخ هسې نه دی ژوندی زما عزتمندو دا عملي کردار غواړي یوازې په خوله باندې ویل نه غواړي چې یو انسان دا په خپل عمل کې راولي او نور ته وښایي نو زما عزتمندو الله رب العزت ته داسې یو شخصیت دی جوړي زما عزتمندو دا قرآن مجید چې کومې فرشتې راوړ هغې ته عظمت میلاو شو او په دې قرآن مجید څه هغې ته یو مرتبه میلاو شوه خو دا قرآن مجید چې په کوم ښار باندې نازل دی نو دغه ښار ته هم الله رب العزت په نورو ښارونو باندې افضلیت ورکړی څنګه چې دغه فرشتې ته په نورو فرشتو باندې افضلیت میلاو دی دغه شانته کې دغه ښار ته چې په کوم ښار کې قرآن مجید نازل شوی دغه ښار ته هم افضلیت میلاو دی نن که موږ ته وګورو په دغه ښار کې چې زما عزتمندو څومره خلک ځي او حجونه کوي زما عزتمندو دا دغه ښار افضلیت دی ځکه د دنیا چې څومره ملکونه دي د هر ملک کې زما عزتمندو موږ او تاسو وګورو خو زما عزتمندو که موږ او تاسو حج او عمرې له لاړ شو نو تا ته به د هر ملک سړی راځي د هر ملک د سړي به دا تمنا وي چې زه هغه ځای ته لاړی چې کوم ځای کې چې قرآن مجید نازل شوی هلته د انسان زړه ته سکون او راحت میلاوېږي د انسان ګناهونه ټول ختمېږي دا په دغه ښار د قرآن مجید د نزول د وجې نه دغه ښار دومره افضلیت دی او زما عزتمندو چې په کوم پیغمبر باندې نازل دی دغه پیغمبر ته الله رب العزت هم افضلیت ورکړی په نورو پیغمبرانو باندې چې هغه محمد رسول الله دی هغه ته افضلیت په دې سره میلاو شوی دی چې دنیا ته راغلی دا اخري نبی دی خو زما عزتمندو چې کله مونږ او تاسو ټول خلک دا د حشر په میدان کې وردولی شي زما عزتمندو نو هر یو پیغمبر دا به د نفسي نارې وایي او زما او ستا پیغمبر دا به د امتي اواز کوي او د نبي علیه السلام افضلیت دا دی چې د نبي علیه السلام د ټولو نه ادنا امتي دا جنت ته نه داخل شوی نو د بل یو پیغمبر هم دا مجال نشته چې جنت ته داخل شي نو د امتي به څه مجال دا د نبي علیه السلام افضلیت دی زما عزتمندو که اوس مونږ او تاسو دا قرآن مجید راوالو او خپل یو بچي ته وښایو زما عزتمندو د دې بچي دا سینه چې د چا په زړه کې قرآن مجید پروت دی دا په یو ښار نازل شوی او د چا چې په زړه کې پروت دی دې انسان ته هم الله افضلیت ورکړي ځکه چې نبي علیه السلام په خپله مسله باندې دغه کس وردېږي نو زما عزتمندو د قرآن مجید ډېر زیات فضایل او مسایل دي ځکه الله رب العزت فرمایي د قرآن مجید حفاظت زه په خپله کوم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن مجید کې راځي چې دا قرآن مجید ما نازل کړی دی او د قرآن مجید حفاظت ما په خپله باندې اخیستی دی که اوس یو سړی رالېږي مردار لعین رالېږي او دا وایي چې قرآن مجید کې تحریف کوي زه به یو آیات کټ کړم د دې په ځای ورسره بل یو آیات ولیکم نو ته خو بیا د قرآن مجید نه کټ کړي خو قرآن مجیدونه ته وګوره په دنیا کې څومره خواره دي دا خو لا پرېږده د حفیظ د سینې نه بیا څنګه کټ کړي قرآن مجید نه خو دې کټ که ځان دې په دې باندې څه که ګمراه که کم طرف ته ځان ووتو خو زما عزتمندو د حافظ د سینې نه بیا څنګه دغه کړي
زما عزتمندو بعضې خلک مونږ بیان کوو، خلک وایي دا د سکول نفي کوي. د سکول مونږ نفي نه کوو، سکول مقصود مه ګرځوه، نور د سکولي تعلیم دونه وکړه چې څونه کولی شي، خو د دې سره علمي تعلیم هم وکړه چې ستا بیا ژوند روښانه وي. ګنې که ته وګورې چې څومره پروفیسران دي، دا د خپل علم په وجه باندې او د خپلې مطالعې په وجه باندې دا اکثر یا ګمراه کېږي یا مرتد کېږي یا د دین نه وړي یا د پیغمبر ګستاخي ته کېږي. دا ولې ته کېږي؟ زما عزتمندو دلته د قرآن مجید علوم نشته او دا نور چې څومره علوم دي، نو زما عزتمندو په دې کې د انسان زړه د سکون او راحت نه راځي. دا بعضې خلک وایي دا سکولي تعلیم دا د پیرنګي دی. نو زما عزتمندو دا د پیرنګي تعلیم نه دی، دا د اصحاب صفو تعلیم دی. خو زما عزتمندو دا دنیایي تعلیم دی. او چې کوم قرآن مجید دی، حدیث دی، او چې څومره علوم نبوي دي، نو زما عزتمندو دا اخروي تعلیم دی. نو چې څنګه دا به مقصود ګرځې نه، که دا سکول تعلیم مقصود وګرځاو، نو زما عزتمندو دا مقصود نه دی، دا هنر دی. او په هنر باندې به ته په دنیا کې کامیابي خو آخرت ته به د دې هېڅ څه فایده نه وي. زما عزتمندو سکولي تعلیم وکړه په بچي باندې، ورسره ورته علم هم وښایه، قرآن ورته هم وښایه، حدیث مبارکو ته هم وښایه. دا مقصود ګرځول نه دي پکار. خلک وایي دې له به رزق څوک ورکوي؟ دا تا له څوک رزق درکوي؟ ستا نه مخکې چې ستا پلار و هغه سکول نه ویلی، هغه له څوک رزق ورکوي؟ د دې نه مخکې چې ستا نیکونه و هغې چې یونیورسټي تعلیم نه و کړی، پروفیسران نه و، هغې له رزق څوک ورکوي؟ دا څومره علما چې تاسو وینئ دوی له رزق څوک ورکوي؟ الله رب العزت دی. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي چې زه متین رزق ورکوم، او متین مضبوط رزق ته ویلی کېږي. سلیمان علیه السلام ته که موږ تا وګورو، الله رب العزت ته وایي ما ته د خپل دغه وښایي چې زه خپلو خلکو ته دعوت ورکړم. خو دعوت یې څه و؟ اخرني دا چې یو ټیم روټۍ هغه هم د سمندر یو ماهي راوچت شو، په یوه نه یې کړه. او بیا هم الله ته ګیله کوي، الله ماله به دې دوه راکولې، اوس یوه ده. نو زما عزتمندو ګورې رزق دا نه په سکول کې شته دی او نه په نور څه کې شته. الله د رزق وعده وایي ما کړې ده، زه به تا له رزق درکوم، که ته شلې که ته ګوډې، که تا سکول نه دی ویلی، که مدرسه دې نه دی ویلی، که تعلیم دې نه دی کړی، خو زما عزتمندو کسب دا به ورسره کېږي. نو قرآن مجید علوم هم زده کول او دنیایي هنر هم زده کول. که ما ته وګورو څومره چې مخکیني پیغمبران دي، د هر پیغمبر سره خپل یو هنر. اوس که ما ته وګورو چې دا دنیایي تعلیم څومره دی او اخروي تعلیم څومره دی. زما عزتمندو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه دا زما عزتمندو د قرآن مجید تلاوت کوي، د شپې لګیاله تلاوت کوي اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه. کله چې دا تلاوت شروع کی، نو دا د خپل ځان خواته خپله سورلۍ تړلې، اسې تړلې دی. نو دا په ترپک وشي، کله چې دا په تلاوت کې لږ ډېر راشي دا په ترپک وشي، نو دی وایي زه تلاوت چې کله بس کړم دا را ترپک کې دا خپلې خپې وال بس کړي، وایي په دې کې دا شپه تېرېږي، زه بیا تلاوت شروع کړم، دا اس په ترپک وشي، وایي زه بیا تلاوت بس کړم، وایي زه په دې یره کې چې د دې اس خواته زما ماشوم زوی دی، که دا اس ډېر زیات په جوش کې راشي زما دا زوی به چپړ کړي او دا به په ده باندې ور وخېږي، نو زه تلاوت بس کړم د دغې سره. خو زما عزتمندو رڼاګانې راځي، د بر د اسمان نه ډیوټونه راکوزېږي. کله چې زه تلاوت بس کوم دا بیا بره خېږي. سهار نبي علیه السلام ته راغی، د الله رسول ما خو یو ناشنا خوب لیدلی او زما سره د شپې داسې کردار کېږي چې زه تلاوت شروع کړم نو دا داسې پس منظر ماته ښکاري. نبی علیه السلام ورته فرمایي اسید ابن حضیره دا تا چې کوم تلاوت د شپې کوو، وایي ستا دا تلاوت دونه مزه کوله چې دا څومره ډیوټونه تا لیدل چې د اسمان نه دا رڼاګانې راکوزېږي، وایي دا نوراني مخلوق دا فرشتې وې چې د اسمان نه راتلېږي او ستا د تلاوت د اورېدلو دپاره راتللې خاص. او دا اس چې ترپکې وهلې نو وایي دا یې د دې وجې نه وهلې چې دا فرشتې دا زما د خپو د لاندې را نه شي او دا چقړې نه شي دواړه خپو لاندې. د اس به دا فرشتې بچ کولي یو طرف ته او بل طرف ته به یې ټوپونه وهل. وایي اسید ابن حضیره تا چې به کله تلاوت بس کړه تا به پورته کتل چې دا رڼاګانې لاړې دا به فرشتې وختلې. زما عزتمندو اسید ابن حضیر ته نبي علیه السلام فرمایي وایي اسید ابن حضیره که تا چېرته د سهاره پورې دا تلاوت جاري ساتلی وې نو اهل مدینه به هم دا پس منظر په خپله باندې لیدلی وې چې څومره فرشتې ځمکې ته راغلي دي او دا بیرته اسمان ته خېږي.
وی اسید ابن حضیر دا با اهل مدینه وام دا دیدار قرآن مجید زما عزتمندو دا انسان ته داسې یو مقام او فضیلت ورکوي او مونږ او تاسو زما عزتمندو زمونږ او تاسو هیڅ عمل هم نشته دی خو د قرآن مجید دا الله رب العزت ته وسیله ونیسئ قرآن مجید د تعاون سره مخاص کوئ ځکه دا قرآن مجید دا به بیا پتا باندې حجت القرآن حجت لك او عليك یا به قرآن مجید ستا لپاره د الله رب العزت په دربار کې دلیل د قیامت په ورځ او یا به پتا باندې که قرآن مجید دې راواغېستی دو نو دا به ستا لپاره د انسان په شکل کې راځي او د هر طرف نه به جګړه کوي الله رب العزت ته زه راغېستی وم او زما چې څومره تلاوت و د هغې حق دې ادا کړی او که چېرته قرآن مجید مو ته راوانغېستی دو او داسې په غفلت کې پرېښودو او یا م یاد که هغه م هېر کړو نو قرآن مجید به د الله په دربار کې زموږ ستا لپاره جګړه د دې لپاره کوي چې الله رب العزت دا اور ته واچوه او چې څومره عذاب دی هغه دې له ورکړه نو زما عزتمند الله رب العزت دې مونږ داسې حال نه وساتي ځکه دا ډېر ګران کار دی چې مونږ او تاسو اوس په دې کې وګورو د قرآن مجید حفاظ دا په جنگ یمامه کې زما عزتمندو 70 حفاظ دا د قرآن مجید دا شهیدان شو اسلام اول په اول ځل کې چې څومره مسلمانانو زما عزتمندو نو دا ډېر په کم ترقۍ سره روان و چې کله قرآن مجید او د هغې احکامات رالو نو زما عزتمندو قرآن مجید دا بیا روښانه وګرځېدو او د خلکو سینې په دې سره روښانه وګرځېدلې نو زما عزتمندو قرآن مجید محتایات کو ځکه قرآن مجید کې راځي چې قرآن مجید دا ډېر زیات اسان دی په حلم مدکر قرآن مجید کې راځي آیا څوک شته دی چې دې نصیحت حاصل کړي نو زما عزتمندو موږ او تاسو یا الله رب العزت د قرآن مجید تلاوت کوونکي جوړ کړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او هر یو سړی هر یو ماشوم هر یو زنانه هر یو نارینه دا د ځان سره عزم وکړو موږ او تاسو زور ورکړو یار یوه سپاره تلاوت به نن کوو هغه نه کېږي نو زما عزتمندو که مو ته یوی ورکو تلاوت کوو نو په کال کې به مو ته قرآن مجید نمایي ته رسولی ځکه زما عزتمندو د قرآن مجید ډېر حقوق دي زما عزتمندو اوس که مونږ او تاسو ته بیانو د هغې ټیم ډېر زیات نشته دی خو الله رب العزت دې مونږ او تاسو د قرآن مجید تلاوت ګزار او منګزار دا ټول د الله رب العزت مونږ او تاسو جوړ کړي هذا واخر دعوانا